بسم الله الرحمن الرحیم. سورت کویرت، سورت تکویر ہوتم ترتیباً د سورتون د قرآن 81 او په نزول کې 70 81 او 70. بعد اللهب وقبل الأعلى، بعد اللهب وقبل الأعلى. اور ربط دے علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما احضرت. خلاصہ په دې صورت کې شپږ حالات بیانې د قیامت او شپږ حالات د حشر، شپږ حالات د قیامت او شپږ حالات د حشر او شواهد بر دعوا. نو په دې صورت کې شپږ حالات د قیامت، شپږ د حشر، شواهد بر دعوا او دارنګه دلیل وحی، دلیل وحی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، تخویف اخروی، بیان احوال قیامت. اذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت، کله چې اسمان راغون کړي شي کوورت، لکه کور چې ویل کې کور کنه، تاسو دا شی کور دی راغون شي، نو دې ته کوورت کله چې راغون شي. واذا النجوم انكدرت، او کله چې ستوري خړ شي. واذا الجبال سيرت، او کله چې غرونه والوزول شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، او کله چې د لسو میاشتو اوخه بیکاره شي، بلار به اوخه بیکاره شي. وإذا الوحوش حشرت، او کله چې ساوري حشرت راپورته کړی شي. او حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې سوا د انسانانو پیرانو نه بعضې وحوش طیور چې دي د وحوش حشر څه دی؟ وإذا الوحوش حشرت ممیتت، یا حشر دې لپاره کوي چې ښکرور چې کونډه وهلې هغه بدل باخلي، مطلب دا چې د ظلم بدله به اخیستی کېږي. وإذا البحار سجرت، او کله چې دریابونه وجوشي. وإذا النفوس زوجت، هذا بیان د حالات د محشر. وإذا النصوص، او کله چې نفسونه زوجت جوړې کړي شي، نیک د نیک سره او بد د بد سره. وإذا الموءودة سئلت، او کله چې د ژوندۍ خښې شوې نه سئلت تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت، په کوم یو ګناه سره ده قتل کړی شي. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام چې مسلمان شو، راغی نبی علیہ السلام ته خپله قصه کول. یا رسول الله ما خپله لور ژوندی سپارلی وه. څنګه وي؟ زه سفر باندې تلم، کور والا مې په امید وه حامله وه، ما پیسې پرېښودلې چې که هلک وشو نو دا خرچه ورته وکړي، که جنۍ وشي چې ما ته یې رنګ ونه ښایي. څه وخت تېر شو، زه ډېر وروستو راغلم چې ګورم یو جنۍ لویګاڼه شوې ده او زمونږ کور ته تګ راتګ کوي او دې ښځې ما نه پټه کړې ده. زه دا څوک دی؟ دا د ګاونډیانو دا فلان دی. اخر ما ته وایي چې وعده به کوې بیا درته حل ویم. ما وعده وکړه، دا اوس تا هغه لور ښه زما لور. ځان سره مې چاره او چاري او کودال او بلچه او کشی مشی واغستل، دا مې ځان سره بوتله ځنګل او هلته کې دې له اوس قبر کنه. نو دا دوړې موړې دا خاورې چې راځي زما ګیره کې لګي، دا زما ګیره صفا کوي. کله مې کنده وکنستله دا مې ترفکون ونیسله، پکې مې کېنوړ، الله پاسې نه په لاسونو مې ورته خاورې راوړلې. نو چې دا دې زنګونانو پر وډو شو نو ماشوم وه،
زه پوه شم چې دا اوس راوتې نه شي نو زه ترې راوختم او په بېلچه مې خاورې شروع نو دې ځای پورې شوله د سترګې چې بقې وایي چغې مې ویستلې چې دا باد څه کوي تر دې پورې سر مې وله پناه کړ چې د دې اواز پناه شو نو زه دې نه کور ته راغلم او نبي علیه السلام سترګو نه اوښکې لاړې ډېر وژړل او دا خپل دا ځای مې وویل بیا هم دا خلک شکریه نه ادا کوي او نبي علیه السلام دنیا ته انقلاب راوړ هر چا ته د هغه حق ورکړه نو جاهلیت کې داسې قصې به کوم وي بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت او کله چې صحیفې اوس پړلی شي وإذا السماء کشطت او کله چې اسمان سپین شي وإذا الجحیم سعرت او کله چې جهنم ګرم کړی شي وإذا الجنة ازلفت او کله چې جنتونه رانږدې کړی شي علمت نفس ما احضرت دا جواب قسم معلوم بکی هر نفس ما غصه احضرت چې دی کړی دي حاضر مخامخ فلا اقسم بالخنس لام زائد ده یا لام لپاره تاکید فلا اقسم یا داسې نه ده قسم مې دی بالخنس په واپس کیدونکي ستوري باندې الجوار الکنس چې برابر روان وي یا پټ روان وي واللیل اذا عسعس نو ستوري درې حالت دي د ورځې دی برابر ځي او پټ دی ځکه نور دی بیا د شپې خنس واللیل شپه اذا عسعس کله چې خوره شي والصبح اذا تنفس او کله چې او سحر کله چې تنفس سا واخلي یعنی روخانه شي اذا تنفس اذا اسفر انه لقول رسول کریم یقینا دا قول اشاره ده دلیل وحی ته انه لقول یقینا قول رسول کریم د رسول معزز خاوند قوت دی پنځ د خاوند عرش امکین قوت ولا متاع مطاع سما امین تابعدار دی بے امانت دار دی او ما صاحبکم او نه دی مرګر استاسو په مجنون لیونه ولقد رآه بالافق المبين او یقینا لدل دا غلرا په کناره ښکارمنه او نه دی په غیب باندې بظنین بخیل وما هو بقول الشيطان الرجيم او نه دا قرآن قول الشيطان رجيم رټل شي ځکه ما تنزلت به شاتي فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصد ولا بقول الشاعر ولا بقول كاهن ونبي عليه الصلاة والسلام ځکه چې ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نو فأين تذهبون چرته ځئ تاسو ان هو الا ذکر للعالمین یقینا دا ذکر دی لپاره عالمین لمن شاء منکم دا چا لپاره چې خوښ شي تاسو نه ان یستقیم په لار نه قرار شي وما تشاءون انا شی غوښته تاسو الا ان شاء الله مگر چې رضا شي د الله کوم الله رب العالمین چې رب د ټولو کائنات بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انفطار ترتیباً د سورتونو د قرآن نه بحاسی او نزول کې بحاسی بعد النازعات وقبل الانشقاق بعد النازعات وقبل الانشقاق او دیتا سورت انفطرتم
او دې کې څه دي وما هم عنها بغائبین ربط څه دی وما هم عنها بغائبین خلاصه دې کې څلور حالات بیانې علی سبیل الترقی څلور حالات بیانې د قیامت علی سبیل الترقی او زجر دی په منکرینو باندې په منکرینو د مسلې توحید او اخر کې په اخر کې او دارنګه تخفیف اخروی دی پکې او بشارت پکې مشته بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان فطرت اوچوي تخفیف اخروی احوال القیامت وإذا الكواكب انتصرت او کله چې ستوري کر ورشي وإذا البحار فجرت او کله چې غرونه دریابونه فجرت او بهګول شي روان شي وإذا القبور بعثرت او کله چې قبرونه کې څوک دي هغه راپاڅول شي علمت نفس ما قدمت معلوم بکې هر نفس اج مخکې کړي دي اج رستو کړي دي ما قدمت واخرت د آخرت او د دنیا او دانګي اعمال او پاتې اعمال اکړې شي اعمال نیک اعمال بد اعمال مخکې شوي د اعمالونه او رستوي شوي اعمالو الذي خلقك ذات چې پیدا کړی تعالی را وسواک برابر کړی فعدلک به برابر کړی فی ای صورت په کوم یو صورت کې ما شاء چې خوښ شي درسته رکبک ته راپورته کړی تعالی برابر کړی تعالی کلا دسنا کلا ردعیه دا سينو پکا بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت یقینا پتا سو منه حافظین ملائک دي او غردي کاتبین لیکون کې دي پوي با سمنه تاسو کوئ یقینا نیکان خلق پهلین کې دي او یقینا فجار په جهنم کې دي او داخل بشي یوم الدین ورځ د قیامت وما هم عنها بغائبین او نه دي دنا غائب اتل څه خبر درکړل چې قیامت څه ته ویل کی سره قیامت او به درته هم څه خبر درکړل چې قیامت څه شه ده دا سورۃ د چې مالک بنی او نفس بل نفس نه پاره څه شي والامر يومئذ لله او حکم په دغه ورځ د الله لپاره الله دې موږ عمل کوو